یو ماشوم له په خوله کې خپل نفس خلاص کړی دی دا د سړي بچی نه دی دته د مسلمانۍ ویل ناروا دي الله مو خوشحاله آباد لره دا ویډیو چې څومره شیر کولی شي تاسو شیر کوئ ماشوم سره د خلکو داسې کار کړی ماما جانه دا زه خپل ځان دي غلطي دله شوې ده او ډېر راپور سره تغیر بیا خو ماشوم سره داسې کار نه کوي توبه وباسه ظالم بچیا انسان دا سر الله جوړ کړی دی او دی الله سره دې سر ته داسې کې د قرآن مجید او سر کې څه فرق نشته خدای دې تباه کړه بره وګوره السلام علیکم ګرانو کتونکو څنګه یې ښه الله مو خوشحاله آباد ساته نن دی ورکوټي کاکي ماشوم سره بې چا زیاتې کړی دی بې ظلم یې کړی دی دا کم کس چې ته ګورې که نه دا په دې لارو کوڅو کې وریجې خرڅوي او وریجو له بعد چې کوم واړه ماشومان د 3 کالو د 4 کالو ماشوم سره ظلم او زیاتې کوي دې سړي کړی دی او داسې سړي له خپل ماشومان وساتئ داسې سړی په کوڅه کې مه پرېږدئ لکه د دا خبرې لږې واورئ بیا پرې خبرې کوو ماشوم سره د ولې داسې کار کړی ماما جانه دا زه خپل ځان دي غلطي دله شوې ده او ډېر راپور سره تغیر بیا خو ماشوم سره داسې کار نه کوي توبه وباسه ظالم بچیا انسان دا سر الله جوړ کړی هغه منافق سړی دی الله سره دې سر ته داسې کې د قرآن مجید او سر کې زمانې څه فرق بدلامه سړی دی د چې کوم دی د ماشومانو سره دا غلط کارونه کوي نن ښکاره شو زه د فقیرآباد ایس ایچ او اعجاز نبي صاحب ته په دواړه لاس سلام کومه د دې له مخکې چې کوم کیس شوی و ورکوټي ماشوم سره په فقیرآباد علاقه کې مړه په شپې په هغه چنارونو کې په هغه جوارو کې کوم چې اعجاز نبي او د هغې ټیم چې کومې منډې تللې والې دي نو بالکل زه هغه ته په دواړه لاس سلام کوم او زه بیا هم اعجاز نبي ته په دواړه لاس سلام کوم چې کوم د کار کړی دی نو په نیمه ګنټه کې دا هم ګرفتاره کړی دی او انجام ته یې رسولی دی زه ایس ایچ او اعجاز نبي ته او د هغه ټیم ته او د خیبر پښتونخوا پولیس ته سلام کوم او دغه شان سړي دې معاف کوي نه دغه شان سړي دې ایکسپایر کوي نه دوی دې سخت نه سخته سزا ورکوي او دویمه خبره دلته که ورپسې چرس واچولی شي پوډر واچولی شي که په زنا کې لاړ شي نو سبا بیا ګرځي او په پنجاب کې 15 کیلو 1 کیلو چرسو کې 15 کاله تېروي ویمه چې داسې کسان 15 کاله په دې جیل کې تېر کړي انده دپاره به کوم ماشوم ته یا دغه ته څه په بد نظر ونه ګوري ځکه چې دا زمونږ اولاد دی زمونږ بچي دي مونږ خو د آیسو چغې وایو چې آیس ښه شی نه دی آیس مه څکئ آیس ښه شی نه دی خو دوی سره به څه کوو دا خو مسلمانان دي که نه دا خو څه کافر نه دي چې دا خپل نفس ماشومانو له په خوله کې ورکوي دا انسانان دي دا انسانان دي زه خو دوی ته انسانان نه ویم او نه مسلمانان ویم دا کافران دي انشاءالله تعالی دا کافران دي کافران چې کوم سړی خپل نفس یو سړي له په خوله کې ورکوي کافر دی مسلمان نه دی نه د مسلمانۍ کار د کړی دی